نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم. زما خوږو قدرمنو عزتمنو مسلمانانو، الله رب عزت په خپل بنده باندې دا مرزيات مهربانه او رحم کون کې محبت کون کې دي. خو یو انسان هر څومره ګناهګار وي او د الله جل شانه په نافرمانه کې د الله جل شانه په سرکشه کې د سر نواله ترخپو پورې ډوب وي، بلکې د ګناهونو په وجه د انسان د ګناهونو په وجه د زمکه او د اسمان منځمه حصہ ټوله ډکی یا ډک شي، لیکن بیا هم د الله جل شانه د انسان د پاره او د انسان د محبت یو نمونه ذکر کوي، یعنی یو نمونه خای چې الله د انسان سره سامره محبت کوي، د توبې دروازه وته خلاصه کړي دا او پرانیسته دا او دا چې کوم دی هر وخت کولاو دا. کله چې انسان په اخلاص سره او په اخلاص باندې دی توبه وباسي د الله جل شانه وړاندې د الله جل شانه مخ کې د خپل ټولو ګناهونو معافي غواړي او د خپل خطاګانو مغفرت غواړي، نو الله جل شانه د ګناهونه معاف کوي او د مغفرت په صابون باندې وینځي. دا ګوره د دین اسلام یو حسن دی چې پدې کې انسان ته داسې یو عمل خودلې دی چې هر څومره مایوس او ناامید انسان او په ناامیده کې په مایوستیا کې د پتیار کې پروت وي او د خپل رب نه بغاوت کړی وي او د سرکشي کې اختیار کړی وي، لیکن بیا هم رحیم او کریم رب د خپل اخیری کتاب کې د انسان ته خوشخبری اورولې ده او زیره ورکړي چې په اخلاص سره توبه وباسه او زما طرف ته متوجه شنو، الله جل شانه به د انسان ټول ګناهونه معاف کی، بلکې پنیکه سره به ټول ګناهونه دی پنیکو سره بدل کی. بلدا چې د انسان د ژوندۍ مقصد هم الله ته رسیدلی، عزتمندو الله ته رسیدلی، د الله حضور کې حاضری ده او الله سره دوستانه کولی چې د الله رضا او خوشحالی ده. اوس کو د مقصد ته رسیدل او الله ته رسیدل دی منزل ته رسیدل وړاندې سه انسان وړاندې سه خرابي یعنی خراب عمل د انسان مانع شي، انسان ته مانع شي او رکاوټ وګرځيږي چې دی الله جل شانه ته اون رسیږي. د دې مانع ختمولو د پاره او خپل هدف ته خپل چې کوم نه منزل ته رسیدلو د پاره یو ذریعہ څه شي د ادا انابت ال الله دینی الله ته رجوع کولی او توبه وستلی. توبه څه ته ویل کی عزتمندو؟ توبه فلوات کې چې کوم دی رجوع ته وي، یعنی راګرځېدل ته وي او واپس کېدل ته وي، یعنی د ګناهونو نه پرې هودل او ګناهونه نه واپس کېدل او من کېدل دي ته توبه ویل کی. لوات کې توبه دی ته وي او د قران او په سنت په اصطلاح کې توبه چاته ویل کیږي. هغه تعریف څنګه کړی دی چې انسان په خپل جب باندې استغفار وي او په تیر شو ګناهونو باندې پیمانه شي او په آینده کې د دې ګناهونو نه کولو په ښه اراده وکي. علامه قرطبي رحم الله بخپل تفسیر قرطبي کې د قران آیات انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله په تفسیر کې لیکلي دي چې کله سلور شرایط موجود شینو الله جل شانه د هغه انسان توبه قبلوي. یعنی اول نمبر پزړه کې پتیر شو ګناهونو باندې خپېمانه کېدل چې انسان سامره ګناهونه کړي تر ساعت پورې دی پاغه باندې خپېمانی خپوي. دویم ګناهونه په الحال پر هودل دی مکمل ز ګناهونه پریک دي او دریم دا په اراده کوي، انسان به دا په اراده کوي چې بیا به دا نه کوي، یعنی په پوخ نیت په دا کوي، اراده به دا کوي چې دا ګناهونه وز بیان کوم. سلورم او دا ګناهونه پر هودل به صرف او صرف د الله جل شانه د رضا د پاروي، د الله د حیا د وجنبوي، بل څه عرض دنیاوی د کلاوه او د ریاکاری به پکې نه وي.
بعض علماء د دې سره دا هم زیات کړی دي چې په جبه باندې استغفار هم ویل دي.